ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्या बअदा, साहिबि ताज वल मिअराज, सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात, महबूबे रब्बिल अर्दि वस्समावात, अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात, अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे खत्म नबूवत, टोल मगरिब अखबार पर ज़बान देखिए ने बयान करें चारे किलो 10 सेकंड जी का सफर में क्यों कहते हैं मगरिब की दिन इंदिरा से अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात, अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा व रब्बुकल अकरम, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो, शब का सफ़र है उजाले खरीद लो। लफ्ज़ों को बेचता हूँ पियाले खरीद लो, शब का सफ़र है उजाले खरीद लो। और न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम, न हो सकेगा मुझसे गुस्ताखे पैगंबर का एहतराम। मेरी ज़ुबान के वास्ते ताले ख़रीद लो, मेरी ज़ुबान के वास्ते ताले ख़रीद लो। दानचे दजानान गाड़ा में पगुलु खैस्तकीगी, दानचे दजानान गाड़ा में पगुलु खैस्तकीगी, गुलुन में जानान था पकतुलु खैस्तकीगी, गुलुन में जानान था पकतुलु खैस्तकीगी। और बिलालु हबशी वो सैयदुनाए खलक बोली, बिलालु हबशी वो सैयदुनाए खलक बोली। हर तूर पदगा खौरु लुगड़ी दुलु खैस्तकीगी, हर तूर पदगा खौरु लुगड़ी दुलु खैस्तकीगी। और दानच मदीना गनी अवल न मदीना वा, दानच मदीना गनी अवल न मदीना वा, यसरबना मदीनशवा स्तापतलु खैस्तकीगी, यसरबना मदीनशवा स्तापतलु खैस्तकीगी। और जमा दरुद सलाम पजान मंजूर का पैगम्बरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमा दरुद सलाम पजान मंजूर का पैगम्बरा। अमल द दुरूदुनो पलुस्तलु खैस्तकीगी,
عمل د درودونو په لوستلو ښایسته کیږي په نیت د عبادت درود شریف ټول وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام مشائخ اعظام بزرگان دین معززین علاقہ بالخصوص نمونہ اسلاف جانشین اکابر علماء دیوبند مؤسس و محتمم دارالعلوم رحمانیہ شیخ القرآن شیخ الحدیث نمونہ اسلاف فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ شاہ حقانی صاحب دامت برکاتہم و دامت فیوزاتہم و دامت حیاتہم. لائق صد احترام ہر دل عزیز شخصیت میں زبان مکرم جناب مولانا محمد یاسین صاحب ذی قدر ذی وقار جناب قاری قربان علی صاحب دیگر مقتدر علماء کرام مولانا مشتاق صاحب اور غیور عزتمند مسلمانانو ختم القرآن په مناسبت سره مونږ تاسو را جمع شوي موقع مناسبت سره د حضرت شیخ سے په موجودګۍ کې چند گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم. هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. توجه شته؟ زه ډبل توجه غواړم. کومه توجه؟ د څو ماشومانو قاري صاحب ختم دی؟ دا 9 ماشومانو ختم دی. 3 سورتونه به وروستو وایې که نه؟ وایې به که نه وایې؟ 3 سورتونه به وروستو وایې. زه به د دې 3 سورتونو ختم دی او دا د پخوانه زموږ د اکابر علماء دیوبند یو ترتیب را روان دی او بیا احناف دا ختم کوي نو دا ولي کوي. دې ماشومانو 9 ماشومانو قرآن ختم کړ. تاسو راغلی یې؟ په ځان کې هم شک هم دی لا راغلی هم یې. دې ختم له تاسو راغلی یې؟ راغلی یې؟ دې ختم له راغلی یې؟ بیا زما سوال دی او د ټولو نه دی د دوی نن ختم دی تاسو ټول راغلی یې. ما ته دا ووایه کله چې دی نورانی قاعده حق القرآن قاعده اظهار القرآن قاعده شروع کوله تاسو راغلی وي؟ دی چې سورت بقره شروع کوله تاسو راغلی وي؟ سورت آل عمران شروع کو تاسو راغلی وي؟ سورت النساء چې ختم کړه بیا هم تاسو نه وي؟ 15 سپاره ختم کړه بیا هم تاسو نه وي؟ 16 سپاره ختم کړه بیا هم تاسو نه وي؟ یو کم 13 ختم کړه بیا هم تاسو نه وي؟ نو د 3 سورتونو له سره راغلی. زه به جواب په خپل کوم خو په سوال پوښ ختم دی ماشومان ته چاو که کوم قاری صاحب سره سبق وي؟ یاسین قاری صاحب چې کله دا قرآن شروع کو او دا ټول قرآن ورته ختم کو نو تا دا 3 سورتونه ورته نشي ویلی چې زه د نوشیره کینډ نه راوستم؟ ټول قرآن دی ورته ختم کو. دا به دی ورته دا مجلس دا محفل دا اجتماع دا کانفرنس ولی منعقد شه؟ زه ولی رالم تاسو ولی راغلی؟ د دې جواب امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. هغه امام ما ته د شب قدر پته نشته خو زه به د خپل انداز وایم. هغه امام خلق په دکانو لیکلی په پلازو مارکیټونو په پریزر باندې لیکلی خلق لیکلی وی نام ہی کافی ہے. زوایم د امام اعظم سے نام ہی کافی ہے. وایا نام ہی نام ہی نام ہی نام ہی امام سے پدور کے مقتدر علماء و محدثین و فقہاو د امام سے په موجودګۍ کې هغه فقهاو لب کشائی نشو کولی. د 2021 مقلد تو کجا استے دا غیر مقلد دا وګوره اهل حدیث په نوم باندې ژوند تیرون کی توجه. امام صاحب ذکر کړي د مازیګر 3 رکعات مونږ دي سو دي 100 رکعات دي. دلته امام څوک دی؟ قاری یاسین صاحب دی. د مازیګر د دې جمعات یو مشر کسرات نوم واخلې دلته ناس کې ماته لګ نږدې څوک دا اجي صاحب دی. د مازیګر موز اجي صاحب د امام صاحب ډومبې رکعات هم وکړه 2 رکعات هم وکړه 3 رکعات هم وکړه 4 هم وکړه رکعاتونه وشو. تاسو رکعاتونه کې نه وي امام سره قاعده اخیره کې شریک شوي. پهل رکعات کې نه وي وای پهل رکعات کې نو ما سکارو کنه وې 2 رکعات کې منو ما بل دی وځه کې دا وی په رستم کې اکاکا ته مې چې پهل رکعات کې منو ما دویم کې هغه نو ما وی سلورم کې وی نو ما ته چارته پہل رکعت کم دے نو دویم رکعت کم نو دریم رکعت کم نو سلورم رکعت کم نو امام اعظم
امام ابو حنیفه فرمای رکعتونه کې نو قاعده کې چې التحیات کې امام سره شریک شو د جمع ثواب ورته میلاو شو. نو تاسو ټول محفل والا سورت بقره کې نه وي، سورت آل عمران کې نه وي، سورت النساء کې نه وي، 15 سپاره کې نه وي، 16 سپاره کې نه وي. خبره پوهیږئ بکه 16 سپاره کې نه وي، 29 پاره کې نه وي. د 3 سورتونو ختم کې چام شرکت وکړو پوره د قرآن د ختم اجر ثواب ورته میلاو شو. کله وی ختم بخاری شریف دی، کله وی تفسیر ختم القرآن دی، کله وی حفظ القرآن ختم دی، په ناظره د قرآن ختم دی. دا ختم دا محفل مجلس دا علماء دا قاری صاحب د لپاره جوړ کړي. دا 3 سورتونه به هم د قاری صاحب ویلو، خدای مؤخر کړي ځکه دی دی سره زمونږ ستاسو د ثواب غم چې خوله پاکې په مولای پاکې چې خبرې کې مولا پسې خبرې کې د علماء سره زمونږ ستاسو د ثوابونو غم دی. د اکوړي مدرسه جوړې دا جی صاحب دارالعلوم حقانیه آغا مدرسه په کومه مدرسه کې چې د شیخ صاحب تربیت شوی مولانا عبدالحق رحمه الله رحمتا واسعه فقیه الاثر زبدة الفقهاء مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله رحمتا واسعه استاد العلماء استاد المجاهدین ڈاکٹر شیر علی شاہ المدنی رحمہ اللہ استاد المجاہدین شہید ناموس رسالت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ آغا ادارہ شیخ صاحب دا کوڑی مدرسہ سے جوڑی دا زدن او خارم دا کوڑی مدرسہ سے جوڑی دا دا افغانستان یو طالب دا چاندی کٹ تا ولاړو دا اکوڑی مدرسہ وڑا وا خلکو به لګه لګه چاندره وړه د اکوړي یو خان د چاندي کټ تخپل سپلیر او غرزول مدرسې ته سپک وکړه طالب ته سپک وکړه ها طالب سپلیر اواغسته په جړه راغی مولانا عبدالحق صاحب ته عرض وکم چې مولانا صاحب شیخ صاحب ستاسو د کلی هغه خان زمونږ مدرسې ته سپک وکړه ګوره د چاندي کټ ته سپلیر او غرزوله مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه طالب ته وی د اکوړي په بازار کې موچی دي د اکوړي په بازار کې چمیار دي دا سپلې بل ورکې ورته وی دا جدا جدا پرزې کا چڼیاو جدا کا پټي جدا کا تلی جدا کا چې کله جدا جدا شي ورته وی د دې قیمت لګو په خوا چې به د چا د سپلې چڼیاو اوشلې درنه د بلې سپلې چڼیاو به پکې سکو هغه به پکې لګاو د بل پرزه به لګېده نه دا به جدا جدا پروژې کی نه د دې قیمت ورته وای او لګو قیمت چې در کی پاغه باندې ګلاس واخلا ګلاس واخلا او د چاندي کټ سره چې دا کوم مټکې پرته ده نو ګلاس ته مټکې سره کیده چې دا مسافر په دلار تیریږي را تیریږي او په دې ګلاس کې وبس کی چې خان ته اجر او ثواب رسي سبحان الله چې خان ته اجر او ثواب رسیږي تاسو په ورزوله ته مدرسې پورې خان دی زما شیخ سره ستا د ثوابونو غم دی چې تا ته ثواب میلاو شي چې خبر شراغه د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه په خپو کې را پریوت چې شیخ صاحب دا موږ څه کوو تاسو علماو سره زموږ د ثوابونو غم دی د دارالعلوم حقانیه په بنیاد کې د هغه خان سرمایه ولګېده هغه خان نه الله ولی الله جوړ کړ زم حقانی ما شیخ صاحب هم حقانی دي دلته ډېر حقانی دي زموږ د ټولو په علم او په دې ټول محنت کې د هغه خان اجر او ثواب شته که نشته دې دویم نمبر خبره نه ماشومان چې قرآن ختمو قاری یاسین سے برته بچی وای الحمدلله رب العالمین دی ماشومان د جمعات ګوټ کې کېناست الحمدلله رب العالمین 1 مرتبه 2 مرتبه 3 مرتبه یو ځل نه وي دا یو آیات بار بار وي دا یو آیات دی ماشومان لس پیری وي شل پیری 500 200 پیری دا یو آیات دی ماشومان ویلي نو هر یو ماشوم یو ځل ختم نه دی کړي دا په زرګونو پیری ختمونه شوي اور تیسری بات څوک چې قرآن یاد کې د قرآن حافظ شي دلته چې یو حافظ موجود ماته لږ نوم واخلې قاری عمران ګوره پهله نوم عمران و خو چې دیر سپارو له پزړه کې ځای ورک وله الاسماء الحسنى یو کم دیر صفتی د الله نمونه دي چې دیر سپاره پزړه کې محفوظ کړي رب کائنات د خپل صفاتونو نمونه نه امتیاز د پاره عظمت د پاره شرافت د پاره فضیلت د پاره یو نوم راواغست الحافظ د نوم سره یو ځکه نن پس به ته عمران نه وای نن پس به ته حافظ عمران وای حافظ عمران وای حافظ به ورسره وای
دیر سپارو له زړه کې ځای ورکړ. موسی علیه السلام وګور داود علیه السلام د زبور حافظ و امتیانو کې حافظان نو. موسی علیه السلام د تورات حافظ و امتیانو کې حافظان نو. عیسی علیه السلام د انجیل حافظ و امتیانو کې حافظان نو. زما نبی هم حافظ و په امتیانو کې هم حافظان تیاری. اور د قرآن حافظ بزان سره جنت ته څو کسان بوزي؟ څو به بوزي؟ وای وای څو به بوزي؟ څو به بوزي؟ صدر مملکت به څو کسان بوزي؟ وزیر اعظم به څو کسان بوزي؟ وزیر اعلی به څو بوزي؟ د شب قدر خان ملک نواب چې مړ شي جنت ته به څو کسان بوزي؟ ایس پی ڈی ایس پی ڈی آئی جی آئی جی ڈی پی او کرنل لیفٹن برگیډیر چیف آف آرمی سټاف څو کسان به بوزي؟ څو کسان به بوزي؟ د دغه علاقې د خوا کې چوکۍ چې د ایسی چو پکې نیغ نیغ کېږي دی به څو کسان بوزي؟ څو کسان به بوزي؟ صدر صاحب وزیر اعظم به څو کسان بوزي؟ زه وایم وزیر اعظم د دومره تورو کې ځان دی بوزي. د قرآن حافظ به 10 کسان بوزي. څو کسان به بوزي؟ خو خبرې د خاندان نه به 10 کم کسان بوزي. دا خو زړه خبره ده که نه اوس خو نیا پاکستان دی. نه وایم توجه قاری صاحب دا خبرت نوی خبر. توجہ زما اکابر علماء دیوبند نے یہاں پر ایک نقطہ ذکر کیا ہے. توجہ حافظ سے بد خپل خاندان نه 10 کم کسان بوزي. خبرې حافظ سے بد خپل خاندان نه اسنه چې ته زه پلارم بوزي بمي زه خویرورم بوزي بمي زه تریما زه مامایم زه چاچیما زه مامیما زه خوريما زه موريما زه نیایم بوزي بمي کدا سي پاستان رانه بوتلی بوزي بمي. دا حافظ سے بد خپل خاندان نه 10 هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي د کوم 10 کسان نه چې په دنیا کې خوشاله. سوشو عمران قاری صاحب کم دی؟ کم دی. عمران قاری صاحب ته وایم حافظ صاحب دلته چې تاسو خپکی نو په درستخان ځان ته پریدي چې تاسو خپکی نو رحمانی مدرسې ته ځان سره بوزي. د قاری حق نواز حقانی شهید رحمت مدرسې محمدی ته بوزي. دارالعلوم نعمانی ته بوزي. چکر له بوزي. رحمانی ته بوزي. نو چې دی خپکی رحمانی ته نه بوزي نو جنت ته به سب بوزي. اے مدرسې ته نه بوزي نو حافظ لا باندې خوشاله ساتي. دا نه چې دلته دی حافظان لزړه گازره کړي. دلته دی حافظ ته ویل چې سرکوزیا را ورکشه. دیو جنا د علماء د حافظانو قدر بکو. ته مجاهدینو د پیرانو تبلیغیانو قدر بکو. د علماء قدر بکو. ما ته بل یو کس وي زه مولا نه منم. ما ښه نسوک مني وای زه مولا نه منم. نه ما ته لک تقسیم راتاو کا مولا بردو قسم است کم مولا نه مني. یو مولا اود دی او یو مولا ویخ دی. ما وته اود مولا نه مني او کویخ مولا نه مني او د اود مولا بارک خو ما د امیر صاحب نه پسې روزه کې اوریدلی. سی روزه چا لګول تاسو لیک دی عوامو کې لګل. توجه ماشاءالله ما ته امیر صاحب پسې روزه کې دا وی چې عالم ادی د عالم ټول شپه خوب. زه به خپل خطیبانان داس کې وایم د عالم هغه زړ رومال والته ته لګل ته ما خپل راشه د زیړ رومال کډیر لوي چل د کته زما خواله رالی. توجه د عالم ټول شپه خوب او د عابد ټول شپه عبادت. د عابد عبادت د عالم د خوب مقابله 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 مقابله. ما ورته چې د مولا مقابله نشي کولی د دغه ویخ مولا بس مقابله وکړي. دا مولا چې ودی او دی خوب ګوري او په خوب کې هوري ګوري او په خوب کې حلوا خوري نو خود به په خوب کې حلوا خوري په ویخه خو تاسو راوړم نه. ما خو انکار نه دی کړی. څه شو باچا صاحب څه شو دغه څه نوم دی دا نه مونږ باندې شی اوس کلا څه شو تاسو نوم دی احمد سعید باچا. دا خو چې په ویخه راوړې نو چې کوم څیز ته نه راوړې بیا موږ په خوب کې ګورو. دا عالم چودی
تا نه په تسبو ځان ورک شه، په مونځ ځان ورک شه، په روژه ځان ورک شه، په حج ځان ورک شه، په عمره ذکر ځان ورک شه، تا نه په جهاد او په تبلیغ ځان ورک شه. ستا ټول عبادتونه را جمع کا، د عالم خوب ته نه رسي. تا نه په دې خپل عبادت ځان ورک شه. د عالم چې خوب کوي د خوب د ستا عبادت نه رسي. مولا نه منم، مې اوسې منې که نه؟ مولا نه منم، زه ټول منم. صدارت منم، د وزیر وزارت منم، د خان خانی منم، د ملک ملکی منم، د نواب نوابی منم، د عالم نه بعد پهله به زه عالم منم. دا ټول خانان ملکانان نوابان منځونه کوي، وایه منځونه بدګماني په چا نه کوو، بس کوي به منځونه. کاودس ورځي که نه ورځي، وایه منځونه کوي. خو چې دی منځونه کوي مسجد کې په مصله کوي که صفونو کې؟ مصله باندې که صفونو کې؟ نو صدر مملکت، وزیر اعظم، خان ملک نواب، ایس پی ډي اس پي وروسته پاتې شو، عالم مخکې دی. څوک مخکې دی؟ نو چې عالم مخکې دی نو دا بیا په هر څه کې مخکې دی. اول څه خلک را پاسېد مولا نه مخکې کېږم، نو ما په ژوند خو نه شي مخکې کېدی. چې مړ شو د جنازې کټ به دې مخکې پروت وي. بیا بس امام ته ویم چې قاری یاسین صاحب خیر دے، چھوڑ دیجئے اس کو آگے کیجئے. خو چې مړ شو د مولا نه به مخکې، او چې ژوند غواړي نو د مولا نه چې وروسته یې نه ژوندی پي. دا خو مړه ته خپل مرګ غواړي. دې وجې نه اولاد بچو ته قرآن ښیو به ته به خبر کې پروت وي. ووره د قرآن دومره عظمت دی. ډاکټر صاحب سنو، انجینیر تم ووره، صدر تم ووره، وزیر تم ووره، خان او ملک او نواب تم ووره، د شب قدر استیچو تم ووره. صدر سره صدارت قبر ته نځي، وزیر سره وزارت قبر ته نځي، خان سره خانی قبر ته نځي، ملک سره ملکی قبر ته نځي، ډاکټر سره ډاکټري قبر ته نځي، انجینیر سره انجینرینګ قبر ته نځي، قرآن والا سره به قرآن قبر ته ځي. حافظ صاحب سره به عالم سره به علم په قبر کې، حافظ صاحب سره به دا قرآن په قبر کې. د پاکستان هغه مخکینی صدر چې مړ شو نو صدارت ځان سره یوړ که نه؟ یو سړی تېر شوی نوم یې افلاطون دی، پیژندم، شب قدر کې علم النباتات کې ماهرو، جړې بوټیاں باندې پوهېده. بوټي راشو کول څه دوایي ما چې کاش نن وی چې کرونا له علاج راوخ کوي. پرونه بیا میټینګ کړي، روزه را خرابې قاری صاحب دوی بیا را روانه ده. په کومه لار کرونا په نوم باندې سازش روان دي. توجه، دوی چې پہلا لہر ختم ہوا دنیا بھر سے لاکھ کروڑوں اور پاکستان میں چند لاکھوں. اردو گرامر کې دی لاکھوں سردا چند لفظ ٹھیک دی. ستا خو مړه اردو غلطه ده. دنیا بھر سے کروڑوں، پہلا لہر ختم ہوا اور دوسرا لہر دوی ته وایي د حقانیه مفتی سردار وایي چې دا پہلا لہر ختم شو او دا دویم لہر شروع کیدو. وایي درمیان کې سټې کم ځای فرمایلی و، دا کم ځای تشریف فرماوه. او دا دوی چې اوس وایي چې دی روژه کې بیا راځي، دا دوی چې ورسره رابطه کوي ورته وایي لږ د موبایل دا نمبر یې ما لمبا کړي. راځي او نه راځي، او مسجد ته به راځي، مدرسې ته به راځي، د تبلیغ مرکز ته به راځي، د پیر حزب الله جان صاحب خانقاه ته به راځي، بینکونو ته نه راځي، پولیس لین ته نه راځي، پولیس صاحب د آرمی بارکونو ته نه راځي، مدرسې ته به راځي. نن دی بیا میټینګ کړي، بیا راله روژه خرابوي، بیا اعتکاف خرابوي، بیا تراویح خرابوي، بیا د تفسیر دورې خرابوي. انشاءالله دا خلک دې ځله په خپل مقاصدو کامیابولو ته مونږ پرېږدو. افلاطون بوټي راشو کول داسې دوایي تیاروله نه اوده شو. بعضې خلک په دې ډز نو یار ځای ودوي. څه خلکو له په سنګل بیډ خوب نه ورځي، په ډبل بیډ خوب نه ورځي، ټیبلټس میډیسن خوري خوب نه ورځي. او داسې خلک هم بلا شي دي، په ناسته ودي، په بیان کې ودي، په تعلیم کې ودي. دا بعضې پکې وایي سکینه پې نازل، ما سکینه به نه د سکینې خور به پې نازلي. ښه دا چې د پېښور د ظلمو میچ ګوري بیا سکینه نشته. زه چې بیان کوم شیخ صاحب چې درس کوي نه دته جوټې وي چې اوس سکینه ده. کرکټ ته خو د سترګې بکې راوخکي. خدا مو اورې دا خوب در چا قسمت کې نشته. خوب
خوب دا بس موږ مولیانو کله په محراب کې ودی کله په مصلی په چټای ودی پومونه نه یو بیا مودی او دوی په نرمو نرمو بسترو ته ورشه د امریکای صدر له خوب نه ورسي خوب نه ورزي او کوم دو شی ولاندې د کټ لاندې کړس کړسو شي وې دغه د مولا عمر مریدان را پسې رال افلاطون چې ودشه لړکته د لارې منځ ته راغی نو لارې بند کړه بادشاه وخت را روان دي قافله را روانه د پوج دي ټریفیک جام شو لاره کې چې سولاړي ټریفیک جام شو قافله رکاو شو تا بادشاهان ډیر حساس دي انتظار نشي کولی دی په اسور دي بادشاه وخت راغی چې وکړ سړی د سی الټه په یو سیډ اړخ جانب ود دي د خپې د ته برابر کړه او افلاطون خود دي او مضبوطه لته ور کړو ته چې پاسه د لارې په منځ کې ودی ما نه پیژنې چې څوک افلاطون لاسترګم کوله وکړي نه دي خو گزار خو یو خوړ کنه گزار یو خوړ افلاطون لاسترګم کوله وکړي نه دي وته نور خو راته پته نشته چې څوک خو د لته نه دی پته ولګیدا چې خاري انسان چې قرآن او حدیث او شریعت او طریقت پریدي نو بیا په دریو قسمونو کې تقسیم شي یو قسم مې درته وسو یو دوه به درته چرته بیا ویم خبر بادشاہ باندې ډېر بد ولګېد چې خر دې راته ووایې وزیر هلته خبر شغل ته قافله کې دا وزیران ډېر هوښیاري وایي وزیرانو مه کو چا باندې اعتراضونه نه کوو وزیرانو خو پخواني وزیران اوسني ظالمان خو په ختم نبوت هم نه پوهېږي وزیر چې راغی ویې که د پہچانو که چې دا خو افلاطون دی چهره یې وکته باچا سلامت دا سکے دا خو د ملک اور د مملکت هیرو دی لکه د پاکستان هیرو ډاکټر عبدالقدیر خان د ملک هیرو دی باچا سلامت افلاطون دی هیرو دی هغه وی چې هیرو میرو مټه سوا دا خر دی راته ویلی افلاطون ته وګوره افلاطون ورته وی ته څه شي دی ورته زه بادشاه یم افلاطون ورته وی تا کې د بادشاهانو څه دي دی وی شاهي لباس مې اچولی بادشاه یم شاهي تاج مې په سر دی بادشاه یم شاهي ګوړه اس را سره دی بادشاه یم ګنمین را سره دی بادشاه یم پولیس را سره دی بادشاه یم فوج را سره دی بادشاه یم وزیران را سره دی بادشاه یم خپل تعارف یې وکړ خدا ټول تعارف ولا افلاطون ختمي افلاطون ورته وی ښه چې تا خپل تعارف وکړو چې وردي دا لباس ته توجه ما په پولیس لین کې بیان کړو دا خبره مې کړې وه توجه افلاطون ورته چې ته خپل محل ته لاړ شې نو پوج بدن نه بوځي بادشاه وی نه دا به خپلو بارکونو ته ځي افلاطون ورته چې بیا تم اد کېږي که نه استراحت اور آرام کې جب لیٹ ہوگے اپنے کمرے خپلې کوټې ته چې دن نه ځي نو اسب هم کوټې ته دن نه بوځي بادشاہ چې ناس به بار پرېږدم افلاطون ته چې ته د کېږي شاهي لباس به دې چولی وایي دا به لر کومه وایي تاج به دې په سر وایي دا به م لر کومه وایي بس دغسې به سملم افلاطون ورته وایي چې تاج دې م لرې که شاهي لباس دې م لرې که اس دې م لرې که فوج دې م لرې که وزیران دې م لرې که او دغه شان پرېوته خو خر پاتې شوې که نه فوج خارجي څیز دی وزیران خارجی چیز دے لباس خارجی چیز دے ستا کریر کریکٹر کردار دا خرو لتا دی راکڑ زکا می درتا خروی ما پولیس لین کی وردے والا توی وردے والا سر وردی قبر تا زکا پا دی شب قدر کی دی پاتما خیل کی رحمانی پا خواہ کی زدل تکی وفات شم یا شہید شم اللہ دی ماتا نصیب کی توجہ ما بخواہوے کنا بلا مقبره د زما په کې ځای پیدا شي ما به خخوي دا کمې کپړې چې مې چولې دې کې مې خخوي زیاتې نه کوي ښځه لړکې دا واسکټ راته پرېږدي دې کې پیسې دي دا راته پرېږدی پته ولګېده ما وردی والا ته وویل پولیس لین کې دننه مې وویل چې وردی والا څه وردي څه کې ما تا چې په کومو کپړو کې ګرځو دا راته څوک پرېږدي مرګ نه پس نه قبر ته به عمل ځي او قرآن والا سره قرآن به قبر ته ځي قرآن والا سره به قرآن والا سره به قرآن اولاد بچی سکول تم لیږي مالا سکول پکار دی کالج یونیورسټي پکار ده زه سکول جاړم د کرونا په نوم سکول کالج یونیورسټي بند شو تاسو نه تپوس کوم یو ملک چې سکول کالج یونیورسټي بند شي